نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، زنن ستاسو د وړاندې د هغه خوش نصیبه صحابي تذکره کوم چې یو نماز هم چې کوم دی او یو منځ هم ونکو، خو بیا هم چې کوم دی هغه ته جنت ملاو شو او جنتی شو. دا کوم صحابي دی او ناشنا سوالم دی چې یو منځ نه دی کړی، خلک خو ځان په منځونو ستړی کی او بیا هم پته نه لګي دغه یو منځ نه دی کړی او بیا هم جنتی دی. دا کوم صحابي دی؟ نو زما سره بکر موتی حصہ اول صفحہ نمبر 33 پدی باندې لکھی وہ صحابی جس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی اور وہ جنتی ہے. عمر بن ثابت جو سیرم کے لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ اسلام سے منحرف رہے. جب احد کا دن ہوا تو اسلام دل میں اتر آیا اور تلوار لے کر میدان میں پہنچے اور کافروں سے خوب قتال کیا، یہاں تک کہ زخمی ہو کر گر پڑے. لوگوں نے جب دیکھا کہ اسیرم ہے تو بہت تعجب ہوا اور پوچھا کہ اے عمر، تیرے لیے اس لڑائی کا کیا داعی ہوا؟ اسلام کی رغبت یا قومی غیرت و حمیت؟ اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بل رغبت فی الاسلام فآمنت باللہ ورسولی فاسلمت واخذت سیفی وقاتلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصابنی ما اصابنی انه لمن اہل الجنہ. نو دې کې هم دغه فرمایي چې دې صحابي عمر بن ثابت رضی الله تعالی عنه چې په اسیرم نوم سره په دې لقب سره مشهور دی، همیشه به د اسلام خلاف او مخالف او د احد چې کوم دی ورشوه نو د چې کوم دی په زړه کې د اسلام خبر رااله او تلوار او تورې راواغېستله او میدان ته چې کوم دی ووتلو. هلته د کافرانو سره چې کوم دی جګړه وکړه، جنګ یې ورسره وکړو، تر دې چې زخمی شو، بیا چې کوم دی هغه په هغې کې وفات کېږي هم. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه به هغه فرمایله چې تاسو وښایئ هغه کم یو شخصیت دی چې هغه جنت ته لاړو خو یو مونځ چې کوم دی هم نه دی کړی. نو بیا به فرمایله وایي دا چې کوم دی دا حضرت عمر بن ثابت رضی الله تعالی عنه دا صحابي دی چې په اسیرم لقب سره مشهور دی. نو محترمو صحابه کرام ډېر لوی مرتبه والا خلک دي، ډېر اوچتې مرتبه والا دي، هغې ته به انسان عام انسان نشي رسېدلی. محترمو الله رب العزت موږ د هغوی په نقش قدم باندې روان کړي. وما علینا الا البلاغ.